أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سورة الفاتحة کی درې ډلې بیان کړې وي. یو منعم علیهم، هغه خلق چې الله په انعام کړی دی. دویم مغضوب علیهم، هغه خلق چې الله په غضب او غصه کړی ده. او دریم ضالین، هغه خلق چې هغه حیران او پریشان دي. نو سوره بقره کې دا درې واړو ډلو تفصیل کوي. اول د منعم علیهم کوي، بیا د مغضوب علیهم او بیا د ضالینو. سورۃ البقره د مضمون په اعتبار څلور حصے ده. اوله حصہ کې د الله توحید ثابتයි، اثبات د توحید. او درې باب ده. اول باب کې 60 آیاتونه دي او پای کې دا درې ډلو بیان کوي، کوم چې مخکې سورۃ الفاتحه کې بیان شوی. اول 5 آیاتونو کې بیان د منعم علیهم کوي، دا خلکو چې الله په انعام او احسان کړی دی. نو اول کې د قرآن کریم تعریف کوي او بیا د منعم علیهم بیان شروع کی. الف لام میم، الله پوهیږي په معنا د دې حروفو باندې. دیتا متشابهات وایي ځکه سړی اشتباه کې اچوي، چېرې د دې بس مطلبي، د الف بس مطلبي، د لام بس مطلبي، د میم بس مطلبي. نو حروف متشابهات ورته وایي، حروف مقطعات ورته وایي. مقطعات ورته په دې اعتبار وایي قطع وایي پرې کولو ته. نو حروف مقطعات ورته ځکه وایي چې څوک وایي چې دا پرې کړی شوي دي د اسماء او د افعالو نه. لکه الف د الله نه اخیستی شوی دی، لام د جبریل امین نه اخیستی شوی دی. جبرائیل کې لام د نوعین لام اخیستی شو. میم د محمد صلی الله علیه وسلم نه اخیستی شوی دی. اشاره دیتا چې دا قرآن الله را لېږلی دی، په واسطه د جبریل را لېږلی دی، په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را لېږلی دی. و یقینی معنا د دې الف لام میم یا داسې نور حروف په هغې باندې الله پوهېږي. او الله دا موږ ته وښیل چې داسې څیزونه دي، داسې حروف دي چې ته ورته ګورې ملای خو دې په معنا نه پوهېږي. نو که ستا هر څومره علم شي نو زما علم ته نشي رسېدی. بس موږ له دا یو سبق پکې راکړ.
نمون چه مانا کو نمون وایو الف لام میم اللہ پوئی کی پا مانا دو دی حروفو من پہ نپوئی بس پدغه ځای باندې ودرو نو بیا تعریف د قرآن کریم کوي دغه سړیو کتاب وای نو داغه تعریف په جندل ضروری نو قرآن کوم کتاب دی قرآن هغه کتاب دی چې داغه پراتلو کې هیڅ شک نشته چې الله را لېږل دی یعنی الله را لېږل دی او د الله په دې را لېږلو کې هیڅ شک نشته نو معنا بدا سکے نور هغه ډېر خبرې بیا موږ روجه کې کوو دی وخت کې ما تاسو ته ویلو چې زموږ مقصد صرف هغه لفظي ترجمه او په مطلب ځان پوهه کول ځکه اکثر مولا شي او بیا په لفظي ترجمه هم نه ورځي په مطلب هم پوره نه پوهېږي نو بیا ترې خبره روانه وي نو بیا کله وایي الف لام عادي ذهني دي او که عادي خارجي دي او که استغراقي دي او که پلاني دي جو کیسه شروع کی خپل هم ترې روانه شي بل هم پوهه نه کي نو هغه لفظي ترجمه اصل مقصودي او معنا مفهوم ځان پوهه کول نو معنا به داسې کوي الف لام میم الله پوهېږي په معنا د دې حروفو باندې ذالک الکتاب دا کتاب چې دې لا ریب فیه نشته دې شک پدې کې چې د الله د طرف نه دی الله را لېږلی دې کې شک نشته هدى للمتقین کلکواله دې د پاره د متقیانو رڼا ده د پاره د متقیانو ہدایت پگڑو مانو باندے راجی ہدایت یو ہدایت عامہ دے یعنی عام ہدایت عام لار خودل نو عام ہدایت اللہ ټول مخلوق تا کڑے دے زناور تے کڑے دے انسانان تے کڑے دے مارغان تے کڑے دے پیریان تے کڑے دے زمریله د خپل خوراک چل ورزي ګیدړ له د خپل خوراک چل ورزي مرغه له د خپل خوراک چل ورزي انسان له د خپل خوراک ورزي ماشوم له د خپل د خوراک چل ورزي د ژوند هغه لارې ګودرې ورته ښودلې دي دې ته وایي هدایت عامه لکه موسی علیہ السلام نے ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى هر شی له داغه پیدایش جوړه کور کړی دی بیا ورته چل د ژوند تیرولو پیل دی بیا د دین یو خاص هدایت دی یو عام هدایت دی دویم بیا په دویمه درجه کې خاص هدایت دی هغه خاص هدایت هغه په معنا د لېږلو د انبیاء علیهم السلام او د کتابونو د لارې ښودلو چې دا الله انسانانو او پیریانو ته کړی دی چې الله ورته انبیاء را لېږل دارنګې کتابونه را لېږل دا هدایت خاصه دی اول عام او دویم د هغې نه خاص په معنا د لېږلو د انبیاء او د کتابونو دا عام انسانانو ته دی مسلمانانو ته هم دی کافرو ته هم دی لکه الله هدایت کړو اما ثمود فهدیناهم فاستحبوا العمى على الهدى سمودیانو ته موږ هدایت کړو سمودیان خو ټولو کافرون پکیو مسلمانانو پکیو دریم هدایت هغې نه هم خاص دی هغه په معنا د توفیق او د کلکوالي دریم هدایت د هغې نه خاص دی په معنا د توفیق او د کلکوالي لکه والذین اهتدوا زادهم هدى هغه کسان چې هغوی په هدایت دي زادهم هدى زیاتی هغوی لره توفیق دا دریم درجه کې خاص دی سالورم هدایت بیا د دې درې واړو نتیجه ده هغه نتیجه د دې درې واړو ده چې هغه په عربی کې موږ وایو په معنا د وصول الى الجنه
اصول الجنه یعنی هغه سلورمه درجه ده نتیجه چې هغه قرآن کې ذکر کوي الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله حمدنا دی الله هغه ذات لا هدانا لهذا چرای واستو مونږه دی جنت ته نو هغه رسیدل دی جنت ته نو هدایت سلور درجه شوي یو هدایت عامه چې د ژوند دی رول الله را دویم دا غینه خاص چې الله انبیاء راولیږي کتابونه راولیږي د عامو انسانانو ته مسلمانانو ته کافرو ته دریم دا غینه خاص چې هغه په معنا د توفیق دا صرف مسلمانانو ته دی کافر ته نو وسله شو بیا سلورم هدایت نتیجه د درې واړو چې هغه د جنت ته رسیدل نو هر ځای جدا جدا معنا ده دلته کې هدل للمتقین سویمه درجه والا هدایت شو دا ځان په یو کوی برخه او دې راو کې ستاسو په سوچه پښتو کې وامه چې په پوهه شي هدل للمتقین کله کواله دې د پاره د متقینانو توفیق دې د پاره د متقینانو رڼا ده د پاره د متقینانو او شرع معنا ته کې سو کوئی نور للمتقین لګي ابن جرير یانو او تفاسیر والی کسی دې درو کې نه کومه رڼا د متقینانو لا کله کواله د متقینانو لا لکه چې قرآن کو د ټولو خلقو لپاره شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس هدى للمتقين نو دا نه چې فائدمن په متقیان شو نه رڼا متقیان ولدا کلکواله متقیان ولدي او متقیان څوک دي الذين يؤمنون بالغيب متقیان کسان دي چې ایمان لري په غیب باندې غیب ما غاب عن الحواس چې د حواس خمسونه بنایي او د غیب مصداقات بیا ګڼي نو مفسرین کله یو مصداق ذکر کی کله بل نو دا اختلاف نه یو دا څوک یو مصداق ذکر کی څوک بل نو معنا دا څوک کوئی ملائکه څوک کوئی الله څوک کوئی قیامت دا ټول مصداقات دي هدل للمتقین رڼا د متقیانو لا الذین متقیانا کسان یؤمنون بالغیب چې ایمان راړي په غیب باندې دیم صفت ويقيمون الصلاة پابندی کوي د موزه یقیمون الصلاة یعنی یؤدونها بفروضها ابن عطیه معنا کوي یقیمون الصلاة پابندی کوي د موزه نه چې ودرای موزه ودری کی خواهش چې داغي جسمي دلته په اعتبار د فعل معنا په اعتبار د معمول باندې په اعتبار د عامل باندې بدلیږي را بدلیږي دلته معنا باندې ويقيمون الصلاة پابندی کوي د موزه ومما رزقناهم ينفقون او دا مال نه چې ورکړې موږ دایلا خرج کرون کی دی پلار دا اللہ کی رزقناهم وی اعطیناهم ونوی لیکن رزق تا سڑے محتاج ہے نو چگہ دیو تا محتاج ہے نو آغا مال لگئی دانا چه زیادی شی نو جماعتی شی والذین یؤمنون بما انزل الیکا هوا کسان چگہ ایمان راڑی باغا چرا لے گلشوی تا تا وما انزل من قبلک او پاگا باندی ایمان راڑی چرا لے گلے شوی دی مخکستانا یعنی ستانا مخی چه اللہ کم کتابون را لے گلیو اغا امانی منگا ایمان پر دولو کتابونو باندی دے تورات انجیل زبور صحف ابراہیم دولو باندی زمان ایمان دے چه اللہ را لے گلی دی دا اللہ کتابونه او صحیفی دی عمل با پا قرآن باندې کو
وما انزل من قبلك وپاغا چرا لگل شوی مخستانا وبالآخرت هم یوقنون او پا آخرت باندے دی یقین کئی آخرت یوم الاخرت قیامت تا زکوئی چی دین رستو بیا رضش بنشتے بد آخری رز دا بیا جنت تولا رز رز دا رنا رنا دا جہنم تولا شپش پر تیار تیار دا اولائکا علا ہدن من ربهم پینز صفتون دا منامن علیہم ذکر کرو نو دا غی دا دنیا حکم اولائکا علا ہدن من ربهم دغا کسان ان دغا پینزو صفتون والا علا ہدن من ربهم پیداد دی طرف طرف دائینا دنیا کے پیداد دی پرانا باندے روان دی کلک دی او دا آخرت حکم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ او دغا کسان هم دی کامیاب نو پینز صفتونا دا منامن علیہم دا غی دا دنیا حکم چی دنیا کے پیدا دی او دا آخرت حکم آخر کے کامیاب دی